فلسطیني عوام سره د اظهار یکجهتي په حواله په ملک بر کې شټرډاون هړتال په سلسله کې په سرحدي ښار ګوټي چمن کې هم دا وخت مکمل شټرډاون هړتال دی. په چمن ښار کې اهم تجارتي مراکز، دکانونه او مارکیټونه چې دي دا وخت بند دي، جبکې په ښار کې چې دي ټرافیک هم د معمول څخه کم دی. په ګرد پاکستان کې جمهوریت اسلامي دا کم په هر علاقه کې دي هړتال دی اعلان کړی دی چې یو راواخې په ګردو مسلمانانو ملکو کې چې دی هړتال دی، نو دا باعث پر هر مسلمان باندې دا حق دی. دا فلسطین کې د مسلمانانو سره ډېر ظلم شروع دی. موږ د ګرد عوام ډېره شکریه ادا کوو، د دکاندارانو ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ هړتال ډېر خوندور روان. نن په مکمل پاکستان کې هړتال دی. دا د فلسطینیانو د غزې خلاف هړتال دی. دا رقم په چمن کې مکمل هړتال دی، دکانونه بند دي. موږ د چمن د دکاندارانو د تجارانو چې کوم د دې تنظیمي ډانچه ده د دې شکریه ادا کوو. زموږ سره هغه الفاظ نشته چې موږ د دې بدله ورکوو د دکاندارانو ته. دا بدله دي ودې ته الله ورکړي. دا یو چې کوم ظلم اسرائیلو شروع کړی دی یا یم امریکې شروع کړی دی، زموږ وس دا دی دکان بندول، احتجاج کول یا مثلا دا زموږ وس دی. موږ خپل وس کړی دی، نور بدله دي ودې ته الله ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید. صدق الله العظیم. په دې کې شک نشته، ټولې دنیا ته معلومه ده چې نن په پاکستان کې د جماعت اسلامي د طرفه د فلسطینیانو د مظلوم عوامو په حق کې راوتلي دي او شټرډاون هړتال یې کړی دی. ځکه دا ټولو ته معلومه ده چې په فلسطین کې ځوان شهید، سپین ږیري شهید، زنانه شهیده، ماشوم شهید، حتی چې هسپتالونه نه پرېږدي. د تېرو 3 میاشتو تاسو وګورئ چې په زرګونو انسانان هلته مسلمانان شهیدان شوي دي. نو موږ پر عربو ممالکو باندې، پر ټولو مسلمانانو ممالکو باندې دا غږ کوو چې تاسو اتحاد او اتفاق وکړئ، ټول راووځئ، د دې مخنیوی وکړئ او پاتې شو د پاکستان حکمرانانو ته موږ دا وایو چې کوم علماو ته کې عثماني صاحب دا فتوا ورکړې ده چې دغه فتوا عملي سي او دغسې وسایل او لاره معلومه سي. انشاءالله د دا ځای به عوام هم د جهاد دپاره لکه دلته چې نن څنګه راوتلي دي یا مالي تعاون یې څومره چاندې په دې ښار کې کړي دي او د هغه رقم به د جهاد دپاره در هره ځای پورې ځان ورسوي، در هره ملکه پورې به یې ورسوي. ډېره مننه. دا د جماعت اسلامي هغه کارکنان چې په چمن ښار کې دا وخت شټرډاون هړتال کړی دی. دا شټرډاون هړتال به تر ماښامه پورې جاري هېدي. پر اقوام عالم چې دی دا غږ وکړي چې د مظلوم فلسطیني عوام غږ دې جوړ سي او د دوی باندې کوم ظلم ستم شروع دی او غټ ګمان پر غورځي د جازو صاحب د هغو خلاف دي. د دې نه صرف مذمت وکړي دی، دا هم زیاته کله چې عرب ممالک او مسلمان ممالک چې دي نه صرف د مذمت څخه بړ کر یو قدم مخته ولاړ سي او چې کومه د جهاد فتوا د پاکستان علما ورکړې ده د هغو ته د لارې حکومت پاکستان ورکړي چې د دا ځای مسلمانان د جهاد دپاره ورسي او د اسرائیل مقابله